بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوي سوي کول یا جوړول. کرنا یعنی کول یا جوړول سوي. دا ټکی چې دی دا په خلیج ملکونو کې په عرب ملکونو کې ډیر زیات استعمالیږي او خاص کر په سعودي عرب کې دا بیا ډیر زیات استعمالیږي. اوس دا ټکی چې دی دا د لوکل عربی ته دا د کم ځای نه راغلی، ځکه چې دا خو په کتابي عربی کې نشته دی. نو دا په قرآن کې سواء علیهم، دا اقا سواء ټکی دی. ٹھیک ده، دلته په زیات استعمال کې چې کم دی دوی سوي جوړ کړی دی. اول ته چې سواء علیهم برابره ده په دوی باندې، لکه د دې مطلب دا دی چې برابر کرنا، ٹھیک کرنا یا درست کرنا. برابرول، ټیک کول یا درست کول. هلته دا معنی ده دوی په زیات استعمال کې چې کوم دی دا ټکی لهجه کې لږ بدل کړی دی، سوي ته جوړ کړی دی. سوي کول، کول یا جوړول، دغه دوه معنی لري، کول یا جوړول. دغه شان انګلیش کې چې کوم دی ټو ډو یا میک، ټو ډو یا میک، او اردو کې کرنا یا کرو. خدا سوي چې دی دا اصل کې فعل امر باندې استعمالیږي. په جملو کې بیا د دې سره مخکې د پس پرسنټ دپاره لکه د متکلم دپاره جدا الف راځي. کم کس چې خبره کوي، چاته چې څوک خبره کوي د هغه دپاره ورسره تیم لګولی شي. کم چې تر پرسن دی د غایب کس دپاره چې کومه خبره کوي هغې کې ورسره یې لګولی شي. دغه شان د زمانې فرق چې کم دی، کم کار چې شوی هغه انشاءالله مخکې په ویډیوګانو کې بیا ووایو. ٹھیک ده. نو سوي دا کولو ته وایي، کول خو زیات په سعودي عرب کې ډېر زیات استعمالیږي. او په کتابي عربی کې دا فعل امر چې کوم دی افعل ته وایي. افعل وکړه، افعل دا د کتابي عربی لفظ دی. افعل یا سوي، سوي د لوکل عربی لفظ دی او افعل دا د کتابي عربی لفظ دی. دغه شان که یو سړی وایي چې زه کومه، انا اسوي، زه کومه، انا اسوي. ٹھیک ده. I am doing، I am doing، زه کومه. میں کر رہا ہوں یا میں کرتا ہوں، دواړو لپاره استعمالولی شي. انا اسوي میں کرتا ہوں یا میں کر رہا ہوں، دواړو لپاره استعمالولی شي. دغه شان که یو سړی دا د راتلونکي وخت دپاره استعمالی د ځان دپاره چې زه به دا کار کومه، زه به دا کار کومه، نو انا به سوي، انا به سوي، زه به کومه، انا به سوي، زه به کومه. انګلیش کې I will do، I will do، زه به کومه، میں کروں گا. اردو کې میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا. انا با چې دلته راله، با په لوکل عربی کې د مستقبل دپاره استعمالیږي، د راتلونکي وخت دپاره. کله چې د متکلم کم سړی چې خبره کوي او حاضر چاته چې څوک خبره کوي او غایب کم چې موجود نه وي د چا متعلق چې څوک خبره کوي، نو دا به با چې کله مخکې راله با، نو دا به د مستقبل خبرې. او دا خبره یاد ساتئ چې د متکلم دپاره کم سړی چې خبره کوي نو د ده دپاره به د راتلونکي د مستقبل او د حال دپاره دې ته په عربی کې فعل مضارع وایي. خو هلته نه ځو مونږ ګرامر ته، مونږ لوکل عربي باندې بحث شروع دی نو ګرامر ته مونږ نه ځو. لکه د راتلونکي وخت دپاره او د موجوده وخت دپاره چې کله ته د دریو د پس پرسنټ، سکر پرسنټ او تر پرسنټ، لکه کم کس چې خبره کوي د ده متعلق او کم کس ته چې ته خبره کوې د هغه متعلق، او کم کس چې ته یادې غایب د ده متعلق ته خبره کوې، نو د متکلم کم کس د ده لپاره به الف راځي مخکې. دغه شان چې حاضر چې کم دی چاته چې ته خبره کوې د هغه لپاره به تا راځي مخکې، تا. او کم چې غایب دی موجود نه دی او د چا متعلق چې ته خبره کوې د هغه لپاره به یا راځي، یا. دا د عربی چې کم دی دا د عربی د ګرامر اصول دي، دا د صرف و نحو اصول دي. دا په هر حال مونږ دغه ډېر جوړ طرف ته نه ځو، خو با چې کله راله با،
نو دا به د مستقبل ظاهروي چې د هر څه نه مخکې راله دا لکه زه چې د ځان متعلق خبره کوم د بل چاته خبره کومه د هغه متعلق جمله جوړومه دغه شان چې کوم دی د غایب کس دپاره جمله جوړومه دلته لکه اوس زه که د بل چا خبره کوم نو مخامخ د هغه متعلق چې انته به ته څه وي زه به داسې ویمه ټیک ده دغه شان که یو سړی وایي چې ما دا کار کړی دی انا سویتو دلته به تا چې کومه دی تا باندې وروسته پیش راځي انا سویتو ما دا کار کړی دی ما کړی دی ما جوړ کړی دی دواړه معنی لري ما کړی دی یا ما جوړ کړی دی I did ما کړی دی मैंने किया یا मैंने कर दिया دواړه ویلی شي یا मैंने किया یا मैंने कर दिया کله چې تا اخره کې راشي نو دا به کوم سړی چې خبره کوي یا به هغه ته اشاره او یا به چې کوم دی حاضر ته چاته چې څوک خبره کوي لکه زه اوس بل مخامخ ماته یو کس دی زه هغه ته خبره کوم نو بیا به تی په ځای چې کله تی باندې پیش راشي نو دا به متکلم کوم کس چې ده ته اشاره او چې ظرف راشي نو دا به بیا چې کوم دی حاضر ته اشاره دلته بیا تا راځي انشاءالله مخکې ویډیوګانو کې به سټپ بای سټپ دا ټول ارڅه وایو